خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان کور سره نږدې مټه چوک علاقه کې مقامي خلکو د بجلی د لوډ شیډینګ او کم وولټیج خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهرینو مټه کالام روډ د هر قسمه ټرافیک دپاره بند کړی. مظاهرینو ویلي دي چې په ګنټو لوډ شیډینګ په وجه قسمه قسم مسلو سره مخ یو. حکومت دې زموږ مطالبه ومني او د لوډ شیډینګ سلسله دې ختمه کړي. مظاهرینو ویل چې د احتجاج کولو په وجه پولیس لخوا زموږ مقامي مشران گرفتار کړي شوي دي د کوم چې موږ غندنه کوو. دوی زیاته کړه چې تیرو وختونو کې وزیر اعلی محمود خان هم دې چوک کې پخپله د وابدې خلاف احتجاج کړی و. د هغه خلاف خو چا هم مقدمه درج نه کړه. اوس ولې زموږ خلاف کاروایي نه کیږي؟ مظاهرینو ویل چې که زموږ مسله حل نه کړې شوه نو د احتجاج دایره کار به فراخولی شي. سوات مټه چوک کې په زرګونو خلکو د حکومت په ضد احتجاج کړی. احتجاج کوونکو مټه او کالام روډ 100 غنټو لپاره بند کړی و. دوی د صوبایي او مرکزی حکومت په ضد سختې نارې ولګولې. مظاهرچیانو ویل چې دې ځای کې د صوبې وزیر اعلی محمود خان او وفاقي وزیر مراد سید احتجاجونه کړي، خو اوس چې د بجلی خلاف دوی احتجاج کوي نو حکومت په مقدمې درج کوي. او چونګېدل ته هغه مظاهرین خپل احتجاج ریکارډ کو، هغه دوی جیلونو ته لېږلي دي. د اګزارې جهدۍ دپاره ټولې پارټۍ ټول ملګري راوتي دي او انشاءالله دوی د هغوی چې څو پر انصاف نه میلو شي موږ به دا تحریک دی د تحریک بشوري. احتجاج کې مشرانو د وزیر اعلی پخواني تقریر هم په سپیکر کړو چې پکې هغه د بجلی لوډ شیډینګ په ضد احتجاجي مظاهرې ته وینا کړې وه. احتجاج کوونکو دړکه ورکړې که چېرې په 2 ورځو کې دوی مسلې حل نه کړې شوې او مظاهره کوونکو باندې درج مقدمې واپس وانه غستی شوې نو دوی به جیل برو تحریک شروع کړي. میرا که مطالبات نه منلی شو نو انشاءالله کالام نواله کبل پورې دا زمونږ مشترکه مسله ده. اوس دا یو د علاقې مسله پاتې نه شوه نو موږ به دا نن یو چوک بند دی، سبا له به انشاءالله موږ دا ټول سوات بندو. د تحصیل مټي بجلی نشوالي په ضد 100 ورځې وړاندې هم دغه ځای کې مقامي خلکو احتجاج کړو چې پکې وروسته پولیسو په یو شمېر تنانو د لارو بندولو او د کرونا SOPs خلاف ورزۍ په ضد مقدمې درج کړي او پکې 15 تنان جیل ته هم لیږلی شوي. بلخوا وزیر اعلی خیبر پختونخوا خپل بیان کې ویلي چې احتجاج بې ځایه دی او د مټي د بجلی حل کولو لپاره ګامونه پورته کړی شوي دي. د کیمرامین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.